السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جن په موضوع کې به دي عزتمندو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. په کاټلنګ کې ګل نواب چې دا د سید نواب زوی و چې روډ باندې ډیر خطرناک اکسیډنټ کړی دی چې د هغې وجې سره ډیر په بدخال باندې وفات شوی دی. اکسیډنټ یې څنګه وکړو، څه داسې واقعیا ورته مخې ته راله چې خپل جان یې کې قربان کړو. راځي دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نو یې مهرباني وکړئ زموږ د چینل ماده سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسه د غنټې نشان وخی چې خریوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. دوستانو د پولیس د بار تنبیه نه بعد بیا هم خلک کا سپیډ وهي، گاډي تیز چلوي، بیا داسې واقعیا مخې ته راشي چې د انسان د برداشت کولو نه بهر وي. مهرباني وکړئ گاډي سلو چلوي، په قلاره چلوي. وګوره څومره خستا خپل ځوان په اکسیډنټ کې ډیر په بد حال باندې وفات شو چې د مور او پلار زلونه یې ډیر ودردول. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او مور او پلار دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو مونږ ته پولیس والا څومره تنبیه راکړو چې گاډي سلو چلوي، گاډي په قلاره چلوي. مونږه بس پاوا روانو مو چې دنه څنګه مخکې شو د دنه څنګه مخکې شو لږ گاډي په قلاره چلوي. څه چل بوشي چې د 3 منټه لیټ شي، څه دنیا په کې ورانیږي نه. لکه په قلاره لاړ شي، د خپل ځانم خیال وساتئ، د نورو خلکو زندگی خیال خو وساتئ. داسې واقع مخې ته بیا راشي چې نورو جانونو خپل ځان پروان پکې ونه کړي، د خپل ځان نقصان مو کړی او د نورم نقصان وکړي. نو مهرباني وکړئ گاډي سکوټري نور سدا سیدا سفر آلات وي، نو مهرباني وکړئ گاډي په قلاره چلوي، تاسو ته هم فایده وي او نور خلکو ته هم فایده وي. دوستانو دا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ د چینل ماده سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسه غنډې نشانه وي چې هروانی معلوماتي ویډیو تاسو په اسانه سره ملاويږي. والسلام.